السلام علیکم ګرانو پښتنو، امید لرم روغ او جوړ به یاست. نن دا ویډیو لږ په غور سره واورئ، مختصرې او اهمې خبرې چې له چا سره د کوم کارت د کینسلېدا اختیارات شته، له چا سره د کوم کارت د اختیارات نشته، چا سره اختیارات شته کارت در جوړ کړي. تا ته ډېر ملګري پښتانه وروڼه دا خبره کوي چې موږ ته اډر هم را سره د کارډ هم نه جوړېږي، نادره ته ځو او راځو. یاد ولرئ مخکې ما ویډیو په دې شي جوړه کړې ده چې نادره سره د ACC افغان سټیزن کارډ کوم چې ازیر کارډ ده دا ختمولو اختیارات له ده سره نشته، نه شي ختمولی. مه تاسې نادره ته ځئ POR کارډ ډایرکټ ته د نادره نشي در جوړولی. تاسې د نادره د کوم چې ناست خلک په نادره کې دي افیسرز دي له هغو سره سر خلاص کوي، له هغو ته لار لیکه ځینې معلومه کوي. لار لیکه دا ده چې کله هم ته POR کارډ جوړوې د قانون په مطابق باندې ته چې د کوم ملک یې د هغه ملک به له تا سره پاسپورټ دی، ویزه باندې به راغلی، دلته به ته خپل مرضي سره دا شی قبلوي چې زه دلته کارډ غواړم، دلته مې واده شوی ده، په پاکستان کې اوسېدل غواړم. ته به د هغه ملک جب په قانون په طریقه راغلی یې، تا ته به در جوړوي څوک کارډ، اجازت به څوک درکوي. تا ته به انټیریر منسټري اسلام آباد به تا ته اجازت درکوي، بیا د تا کارډ نادره در جوړوی سي. ډایرکټ نادره نه د تا کارډ در ختموی سي، نه ډایرکټ نادره د تا کارډ در جوړوی سي. دا کوم چې اوس نوی اډر راغلی ده د های کورټ پېښور، دغه باندې به عمل درآمد خامخا کیږي. نوټیفیکیشنز به نادره ته هم ځي، انټیریر منسټري ته به هم ځي او هغو ادارو ته به اختیارات ورکړل کیږي، لہذا په هغه مطابق په طرز باندې به کیږي. داسې نه ده چې ما ته کورټ اډر وکول اوس به ته نادره دا شی ختمي. هغه یو پروسیجر، یو قانوني طریقه لري. موږ غواړو چې تاله په چابي کې بجای ما ته کو بله تاله به راواخلو، خرچه کوی سو، لیکن هغه تاله مه ته په چابي خلاصول نه غواړو. په کار ده د قانون چې ده هغه چابي باندې خلاصول غواړي. لہذا کومې پریشانۍ چې وې هغه پریشانۍ اوس د ښې خواته روانې دي، ختمېدا خواته روانې دي، خامخا به ختمېږي. په ملک کې حالات تاسې له مخه دي. کوم چې د تا کور والی کارډونه دي یا کوم چې د تا کارډ ده، POR کارډ ده، ACC کارډ ده، تا د بچیانو بې فارمز دي، تا د بچیانو شناختي کارډونه دي، د یوه ورو شناختي کارډ شته د بل نشته، دا ټوله مسلې به حل کېږي، زر تر زره به حل کېږي. او دارنګه ویډیو دپاره تاسې د ما یوټیوب چینل هم کتلی شئ او په هغه کې د ما فیس هم په هغه کې راځي. ما ته په هغه کې د ما د تاسې له طرفه مهرباني هم دغه ده چې هغه ویډیو ته هغه یوټیوب چینل ته تاسې لاړ شئ، هغه سبسکرایب کړئ. د ما فیس هم دغه ده، د ما د تاسې دپاره ایډوایس هم دغه دی. صحیح، ما د تاسې دپاره ویډیو ډېرې ورې جوړې کړي دي، تاسې کتلی شئ. یو جهان مننه، روغ او صحتمند زندګي درته غواړم. مننه.